بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. په فقه کې بل قدیم کتاب الواقعات لصدر رشید په نامه سره د امام عمر ابن عبدالعزیز چې په صدر رشید رحمه الله سره مشهور دی په 1514 هجري کې وفات شوی دی او په دا کتاب کې د نورو فتاواو سره د نورو کتابو سره مسائل پکې راجمع دي. دا قدیم کتاب دی په فقه کې یا منظومه د علامه نصفی رحمه الله امام ابو حفص عمر ابن محمد ابن احمد نصفی رحمه الله یو کتاب لیکلی دی چې په هغه کې 26 څخه زیات اشعار دي او بیا پر هغه منظوم کلام منظومه د علامه نصفی رحمه الله باندې نور شروح او نور کتابونه لیکل شوي دي. دریم نمبر کتاب په فقه کې قدیم کتاب د علامه علاءالدین محمد ابن احمد سمرقندی رحمه الله چې په 1540 هجري کې وفات شوی دی تحفة الفقهاء چې دا مشهوره کتاب دی او په بیروتي طبعه کې نن سبا په 3 جلدونو کې دی او مشهوره کتاب دی بقدر ضرورت د مسلې لپاره دلایل هم پکې ذکر کړي. بله مشهوره فتاوا چې د جزئیات لپاره ډیره ښه فتاوا ده زموږ ډیر کتابونه حوالې ورکوي فتاوای والوالجیه د علامه ظهیر الدین عبدالرشید ابي حنیفه والوالجي رحمه الله چې په 1540 هجري کې وفات شوی دی او کتاب فتاوا په 5 جلدونو کې ده او دغه نسبت چې کیږي د کتاب د فتاوا په دا وجه باندې چې دغه علاقه د صوبه بدخشان یو علاقه ذکر کیږي هغه ته نسبت کیږي. خلاصه الفتاوا د علامه طاهر ابن احمد ابن عبدالرشید البخاري رحمه الله چې په 1542 هجري کې وفات شوی دی کتاب مشهوره کتاب دی او مصنف یې مشهوره دی په 2 جلدونو کې دی دا کتاب گویا د نورو کتابو اختصار کړی دی په دا خلاصه الفتاوا کې په بیروتي طبعه کې هم شته په د رشیدیه او د نورو کتابخانو طبعه هم شته چې په 2 جلدونو کې دا کتاب پاره کتابخانه کې ملاوي شي. بل کتاب په قدیم کتاب په فقه کې مجموع النوازل والحوادث والواقعات په نامه سره د امام احمد ابن موسی ابن عیسی الکشی رحمه الله چې په 1550 هجري کې وفات شوی دی او په دغه مجموع النوازل کې د امام ابو اللیث سمرقندی رحمه الله د فتاوا څخه د نورو علماو د فتاوا او کتابو څخه فتاوا راجمع کړي دي. او جامع الفتاوا د للناصری په نامه سره د امام ابو القاسم ناصر الدین محمد ابن یوسف سمرقندی رحمه الله 1555 هجري کې وفات شوی دی. د الملتقط په نامه سره یو بل کتاب دی او یو دا جامع الفتاوا للناصری چې مفید او معتبر کتاب دی په فقه کې قدیم کتاب دی. یو فتاوا سراجیه ده چې په کتابخانو کې ملاویږي نن سبا او زموږ د په ډیرو کتابو کې مسائل ځین را نقل کیږي کتاب د فتاوا سراجیه مسائل شته په نورو کتابو کې لیکن دا کتاب د علامه سراج الدین ابو حفص عمر ابن اسحاق ابن احمد هندي رحمه الله دی په 203 هجري کې وفات شوی دی یا د علامه علي ابن عثمان ابن محمد رحمه الله کتاب دی. به هر حال د ډیر علماو نظر دادی چې دا د علامه علي ابن عثمان ابن محمد رحمه الله تصنیف دی اگر چې منسوب د علامه سراج الدین ابو حفص رحمه الله و طرف ته دی چې هغه په 203 هجري کې وفات شوی دی او پر دې باندې مفتی سید احمد فلمپوري صاحب او دا رقم د تراجم چې نور کتابونه دي څه کلام ور باندې کړی دی چې دا کتاب د چا دی. محیط رضوی چې مشهوره کتاب دی او په دغه نامه سره مصنف نور کتابونه هم لیکلي 3 کتاب په دا نامه سره لیکلي دي. دا د علامه محمد ابن محمد رضی الدین رحمه الله تصنیف دی چې په 1501 هجري کې وفات شوی دی په 10 جلدونو کې په 4 جلدونو کې په 2 جلدونو کې دا کتابونه ملاویږي. یو د محیط په نامه سره بل کتاب د المحیط البرهانی په نامه سره مشهور دی هغه د علامه برهان الدین محمود ابن احمد رحمه الله تصنیف دی په 1614 هجري کې وفات شوی دی. او بل کتاب په فقه کې قدیم کتاب مشهوره کتاب او په فقه کې څوک مهارت غواړي د فقه لپاره ډیر ښه کتاب په ډیر ښه انداز لیکل شوی بدایع الصنایع د علامه علاءالدین ابوبکر ابن مسعود ابن احمد کاسانی رحمه الله 1508 هجري کې وفات شوی دی او دا بدایع الصنایع د تحفة الفقهاء شرح ده لیکن دا داسې شرح ده تقریبا د متن او د شرح فرق او ترتیب چې په کوم انداز باندې لیکل شوی دی په کوم شان باندې لیکل شوی دی متن او شرح نه معلومیږي سره او دغه بدایع الصنایع چې علامه کاسانی رحمه الله پرکه ویل کله دا شرح نو ماتن ته پیش کړه د ماتن ډیره خوښه سوله بیا ماتن د تحفة الفقهاء مصنف خپل فقيه لور بی فاطمه په نکاح ورکړه دا خبره مشهوره سو شرح تحفة وتزوج ابنته. به هر حال بدایع الصنایع په فقه کې یو خاص امتیازي شان لري. بدایع الصنایع ورسره 2-3 کتابونه نور دي چې څوک په فقه کې غواړي زه مهارت پیدا کړم مطالعه پیدا کړم او د فقه د فن سره اشنا سم فقه مې زده سي نو بدایع الصنایع لازما ورسره په مطالعه کې. بل مشهوره فتاوا قدیم فتاوا په د فتاوای قاضي خان په نامه سره چې د نور تعارف محتاج نه ده چې څونه معتمده څونه ښه فتاوا ده
د نورو کتابو سره هم چاپیږي، فتاوی عالمګیري او نورو کتابو سره، لیکن چې اوس نوې طبعه ده په 6 جلدونو کې حضرت مولانا مفتی محمد فرقان صاحب، مولانا مفتی محمد ابراهیم صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد القاسمی صاحب دغه علماو تحقیق تعلیق تخریج ور باندې کړی دي. فتاوی قاضي خان اوس په 6 جلدونو کې جلا، مخکې په 3 جلدونو کې جلا هم چاپېدله د نورو کتابو سره، او اوس په 6 جلدونو کې د علماو تحقیق او تعلیق او تخریج ور باندې کړی دي. مشهوره کتاب دی او ډیره ښه فتاوا ده چې دا تخریج والا پیدا شي چې د علماو تحقیق او تخریج ور باندې کړی دي. بل کتاب اوس په فقه کې قدیم کتاب هدایه ده. پر هدایه باندې کوم شروح کتابونه لیکل شوي دي تقریبا هر چاته به پته وي چې په عربي کې څونه شروح ور باندې لیکل شوي دي، په اردو کې څونه شروح ور باندې لیکل شوي دي. په اردو کې د مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب یو شرح ور باندې لیکل د اسمار الهدایه په نامه سره په 14 جلدونو کې دا شرح، او بل د مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب یو بل کتاب دی په 9 جلدونو کې چې هغه کې احادیث د هدایه او اصول د مسلې ذکر کوي. مسله ذکر کوي، احادیث ورسره اصول، 2-3 احادیث او اصول. نو دغه 2 کتابونه بیا خاص کر د مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب پر هدایه باندې ښه کتابونه دي، او نور شروح چې د هدایه لپاره کوم شروح دي ورسته به ان شاء الله تعالی ذکر کوو چې کوم اهم شروح دي په عربي کې، په اردو کې د اشرف الهدایه او نور شروح مشهوره دي، هغه به ان شاء الله تعالی ورسته ذکر کوو چې په 2 جلدونو کې او څونه لکه دا اوس غایت البیان نادره الزمان په اخر الاوان چې په 19 جلدونو کې راغلی ده، یا پر هدایه باندې په خپل علامه سید بکداش تحقیق کړی دی په 9 جلدونو کې، په بیروتی طبعه کې ملاویږي، پر هدایه باندې تحقیق کړی دی. د هدایه چې بیا کوم شروح دي په 14 جلدونو کې مسته، په 11 جلدونو کې، په 14 جلدونو کې، په 8 جلدونو کې، په 14 جلدونو کې، فتح القدیر اوس په 10 جلدونو کې، پر هغه باندې بیا ورسته ان شاء الله تعالی په بل محاضره کې مختصر کلام کوو.